بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين توفاهم الملائکه. توجه کوخه د دې آیت کې زجر دی هغه چاته چې تارکین د هجرت دي سره د وجدان د اسباب د هجرت. الزجر لتارکیل هجرت ما وجدان اسباب الهجرت. آکسان توفاهم الملائکه چاخلی روحونه دوی فرشتي ظالمیان انفسهم په دې حال کې چې بزام زیاته کوونکی قالو فرشتي ورته فيما كنتم لا تقل فيما كنتم فيما كنتم پس کی وای تاسو پس عقیده واستاسو سنظریه واستاسو. قالو كنا مستضعفين في الارض کمزوري کړه شو ګڼل شو پزمکا غریبانانو کمزوري مقابله منشو کوله. قالو فرشتي ورته وی علم تکن ارض الله واسعه انوز مکد الله وافر فراخا فتهاجروا فيها چتاز پای کی هجرت کړي او مکه نه مدینه ته راغله. ځکه ای زمانہ کی هجرت کا مدینہ منوره وا. چلو آسان دے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود قال كنت على اهل المدينه بعثا فاكتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فاخبرته فنهاني عن ذلك اشد النهي ثم قال اخبرني ابن عباس. بس ګوره دې ځکه یو واقع ته اشاره ده علماء کرام. واقع دا د چې کله حضرت عبد الله ابن زبیر خلیفہ شو ورغی کسان راولګل پال مدینه باندې د لخر لزوم یو ک چې معنا زر کسان یا 50 کسان 100 کسان لخر تیار کې په مقابله د اهل شام. د اهل شام مقابله وکړو. نو په دغه وخت کې عکرمه چې مولاد ابن عباس دی هغه ملاو شو چاته عبدالرحمن ابو الاسود تا هغه وی چې لخر مت تیاروي او تاسو آل شام باندې چې کوم دی هغه حمله مکوي ځکه هغه مسلمانان دي تاسو مسلمانان یې یا به تاسو مسلمان وجنه یا به مسلمان د لاس وجل شي مرګ به مخرب شي. تایید کې پیش کا آیت مبارک داغه مسلمانانو تارکین هجرت چې کوم مکه کیو کله چې مشرکین د مسلمانانو مقابله راتل دا مسلمانان به ځان سره په زور راوخل. دا مسلمانان به ځان سره په زور راوستل چې تاسو هم کلی کې پاتې کیږي موږ سره بځای. نو هغه مسلمانان به د مسلمان د لاسه یا په لیندو وشته شو یا په توري وشته شو مړ بش. تاسو مسلمانان یې د مسلمانانو مقابله ته ځان مو باسه. او دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه کله چې د اعلان د خلافت کړو په مکه کې حدیث اشاره ده. قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ابو الاسود قاضي قطع على المدينه مقرر کړ شو یو لخر په آل د مدینه باندې قطع على المدينه باسن تیشوا مقرر کړ شو په مدینه والو باندې یو لخر لخر به مقرر کې د زمانہ چاله لس کسان به تر راکای 100 کسان به تر راکای. فقط تبت فيها محمد ابن عبد الرحمن وی اولی کله شو زمانون په دې لخر کې فلقيت عكرمه نو مولد اکرامه چې هغه مولاد ابن عباس ته فاخبرت ما خبر ورک دیتا فنهانینم د اکرامه چې د زمان اکرم عن ذالک په دې لخر کې د شرکت نه اشد النهي په سخت رکاوټ سره. ثم قال ما اخبرني ابن عباس مال خبر را کړ عبد الله ابن عباس سے چان ناس من المسلمین یو ډله د مسلمانانو نه چا د تارکین هجرت یا معنا نه کون کې د هجرت په مکه کې کانوا مال مشرکین یکسرون سواد المشرکین دوی براتل مشرکان سره د مسلمان په خلاف
زیاتو به دوی ډله د مشرکانو په مقابله د پیغمبر علی السلام جنگ خو به نه کو پای به موږ سره بځه یاتی سامو رابغه په دې مسلمان باندې د مسلمان د لاس غشه فیصيب احدهم نو برسد یو دوی ته فیقتلون دی به مرک د مسلمان د لاس غشه ورانه او مسلمان باندې بولګي د دی به مرشه او یضربو یا بدغه مسلمان او اهل شه د بل مسلمان په لاس سره پتوري فیقتلون بوجل شه فانزل الله تعالی ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم الايه رواه الليث عن ابي الاسود مسلمان پوښوس لك عبد الله ابن زبير لخر مقررو نو دی وته چې تاسو نشیتله ٹھیک شو جی باب في تفسير قوله تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الا سر استثناء دغه مسلمانانو نه چغی تارکین د هجرت دی خو وجه د سستای نه په وجه د عدم وجدان د اسبابي هجرت یا بوډاګان دي یا ماشومان دي یا تلار نه د معلومه نشته ګناه پر کمزور کړه شو باندې د ناری نو زنانو نه او ماشومان چې طاقت نه لري دوی حیلتن تدبیر د سفر چا خروج د مکه نه ده ولا یاتدون سبیلا او نه د معلومه دوی تلار د هجرت لارې متنی معلومه پته نشي مدینه کم خواله او چې زونه په کوم لارې بزو دا ته پته نشته ده نا معذور دي جی وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس الا المستضعفين قال كانت امي ممن عذر دا مستضعفين چې نمراد څوک دي ابن عباس كانت امي ممن عذر الله وزمامور د هغه چانه چې الله معذور ګرځولې وا یعنی قابل عذر وا چا بوډای ابای وا ازم معشوم نابالغ ما جی بابن في تفسير قوله تعالى فعسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا قریب چلا تاسو معاف کی الله بخون کے مہربان دے جی وبه قال حدثنا ابو النعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء اذا قال سمع الله لمن حمده یورز نبی علیہ السلام ماستر مسکو کله چې سمع الله لمن حمده د رکوع نه پس وی ثم قال قبل ان يسجد مخر سیدنا طلوتا په رکوع نه بعد قومي په زمانہ کې ودرید سیدنا مخه او دعا شروع کړه اللهم نجي عياش ابن ابي ربيعه ماشاء الله الله نجات ورکه عياش تا چې زوی د ابي ربيعه ده ماما د ابو جال ده اللهم نجي سلمة ابن هشام اے الله سلمہ ابن هشام چې دې سکی الله دې نجات ورکه اللهم نجي الوليد ابن الوليد الله ولید تجوید ولید دې نجات ورکه اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين الله هغه کمزوري مؤمنان الله د کافر د شر نه نجات ورکه مدینه تراولي ادا دعا شو اوس خیره اللهم اشدد وطاتك وطاتك اے لک عذاب و گرفت خپل علا مزر په مزر قبیله باندې اللهم اجعلها سنینا اے الله او ګرځي دا گرفت خپل په دوی باندې په شکل د سکړي سنینا سکړي کسنی یوسفا په شان دا کلون د سکړي په زمانه سکړه پیژنه کنه روړه پاسالی دی بابن في تفسير قوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم علماء وی چې مجاهدین چې کله jihad تلار شي د دشمن په مقابله کې اسلحه او اغستل ځان سره ساتل په دوی باندې واجب دي البته کې یو مجاهد بیمار دی مریض دی یا باران دی یا تمره ګران اسلحه د چرکو سیده کې ورته شکال دی بیا د کی دي ٹھیک شو وینشته ګناه پتا سبحان کله چې پتا بیماری یا باران او کنتم مرضا تسی شي ګناه نشته ان تزو اسلحاتکم چې کې ده کته پزما باندې خپل وسله پزما کې نه دی او چې مجبوری دن بیا وکړي ٹھیک شو
وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان كان بكم اعظم من مطرنا وكنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا بس یعنی عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ کان جریحا و دے زخمی بس جریح کنا مجروح زخمی چلو باب في تفسير قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء جی وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال هشام بن عروه اخبرني عن ابيه عن عائشه ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قوله وترغبون ان تنكحوهن قالت عائشه هو الرجل تكون عنده اليتيمه ووليها ووارثها فاشركته في مالي حتى في العسق فيرغب بس ماشاء الله ګور دا موږ مخکې ویل هدایت تپوس کې تان په بارده خود او ورتا الله یفتیکم فیهن الله تعالی جواب د فتوی درکې په دې په بار د جنکو بس الی قولی تعالی دا آیت ترتیق ولا پوری وترغبون او به رغبتی کوي تاسو ان تن کیونا چې نکاح کې دوی سره به رغبتی به نه رغبت معنی بره کې دلتا او تاسو بیزاری کوي د دې نکاح نه مړه خوا چورته یو د رغبت په معنی د محبت او یو چې سلای عن راشد مراتنه بیزاری وی وترغبون عن ان ترغبون له او تاسو بیزاری ښکار کوي د دې نکاح نه جنې سره مال نشته دی یا جنې رنگ نه صفا نه ده ستاله نکاح کې خوخه نه ده قال تعشتو عشی هو الرجل مراد ناغه سړی دی تكون عند الیتیمتو چې دوی په پرورش یتیموي هو ولی او د یتیم وارث وي یعنی کفیل وي او د دغه متولی وي ووارثها او د وارث وي فاشرکتو فی ماله پوښګنا بیا دا شریک شي دا خزه دی ولی سره شریک وي دا خزه دی وارث سره په مال د وارث کې حتا فل عزق تر دې چې په یو اون د کجوري تر دې چې په باغ دي یا عزق هغه ګوچي د کجوري کې فيرغب ان ينكها نو دې بیزاری کې چې نکاح ورسره وکي بیزاری ښکار کوي بیرغبتی دغه د نکاح نه بس زکه چې تور د یا نور سدي ويكره او دا ظالم بدګني ان يزوجها رجلا چې ورکی دی لرا یو سړی تا ورکی دا بل چاته ولی فیشرکه فی ماله چې دا جنې شریکی دی خاوند خپل لرا په مال د دی ولی کې بما شرکت هو پاغه وجه سره چې شریک کړي یعنی شریک کړه دا سړی دی جنې لکه چې دا الګ دی جنې خاوند شو نو چې جنې د باغ مالک شنو خاوند خود مالک شو فیعذلوها دا سړی دی یتیم جنې لرا من کید نکانا چې تب نکاح بل چا سره نه کوي په خپلم نه کوي ورته نکاح او بل ته نه پریږي نو فنزلت هذلات جی باب في تفسير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وقال ابن عباس شقاق تفاسد وأحضرت الأنفس الشحاوها او کې یریږي یو خزه د خپل خاون د بد اخلاقینا او اعراضا یا د مخ اړولنا سمانا یعنی ترک محبتنا مړه خوانا وقال ابن عباس شقاق تفاسد یعنی معنا خپل مېز کې د حالاتو ناموافق کېدل قران یو احضرت الانفس الشحا حاضر کړی شوی دی په زړه د هر یو انسان کې بخل شو معنا کې هوا فی الشیء یحرسو هوا فی الشیء یحرسو معنا خواهش ته یو سړی په یو سیس کې په داسې سیس کې یحرسو چې دی په زړه کې لالچ ساتي نو لکه خپل حق کل معلقه فتذروا کل معلقه معلقه معنی شیخ القرآن ما کوله شیخ القرآن معنی کول څنګه بے خاوندا بخاری دا غوي لا هي ايم نخوي دا کونډه ولا ذات زوج او نوی دا خاوند د خاوند ذات زوج نوی دا خاوندارا سجو
به خاوند شو کنه نه کو کونډي چې خپل کار دې پارو کې سمنډا ولا ذات زوج او نه خاوندار وي یعنی کې خاوند دې نو بر انعام دي نشوزن البغض کینا ناخواله ناپسندگی جی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا قالت الرجل تكون عنده المراه ليس بمستكثر منها يريد ان امراه خافت من بعدها کی یو خذا چریږي د خپل خاوند نشوزن د بد اخلاقی او اعراضن یا د ترک محبت عائشہ به فرمای حکم دې په بار د اغه سړی تكون عنده المرأه چې وی د دې په نکاح کې خذا وليس بمستكثر منها نی دې یا زیاتون کې د محبت دې خذ سره وراسه من اخکار کون کې وسرنی نکاح دې بس په من اخکار کول خدای چې د خذ خاوندګری چې کوم حقوق دي او تاسو د مسلمي رواج کې چې کوم وي دار نور معاملات زوجیت دي نانو نفقه و غیرم دي ها یرید ان یفارقها او دې اراده کې چې د خذل چټي ورکی فتقول نو دا خذ ورته وي چې په ما باندې نوم د مطلقې ملګوا اجعلک من شانی فی حلن اوشي ګرځوم ز تعالی په بار د خپل حقوقو فی حلن په ترګزرای کې دا خزه ورتوي چې زما چې پتا باندې کم حق دی نو ما تا ته بخلې دی روټم دن نه غواړم روټم دن نه غواړم کپړم نه غواړم خو مال طلاق مراکوا اجالک من شانی فی حلن معنا ګرځوم ز تعالی را په بار د خپل حالاتو کې فی حلن په ترګزرای په معافی کې فنزلت هذه الآية في ذلك وإن امرأة چلو جی باب في تفسير قوله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافقین چې دي دا د جهنم د ټول لاندې طبقه کې وي وقال ابن عباس اسفل النار یعنی في الدرك الاسفل من النار په دې اغوي اسفل النار بلا معرب بلا الف لام بس خلاص شو سورۃ النساء خلاص شو نافقن سربن اوس موږ تاول کې دا ځای راوړل چې کتاب التفسیر کې امام بخاری باز دین بالکل غیر مناسب راوړي لکه اوس دا نفقن چې دی سورۃ النساء سورۃ انعام کې راځي وان استطاعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء وغیر نفقن معنا سربن سورن اوس سوال دا چې دلته د اتولې راوړ الکه یو خاص نقطه ده ا نقطه صدا اشاره ده اتحاد د مادي تا لکن المنافقین اغم د نفق نه ده او دارګین المنافقین اے نفقن دام د نفق نه ده یو دی عاشق اشاره ده خو ما بل کتاب کې ډیر آشنا خبره دا منافق د مشتق د نفق نه ده او دې سورنګ تم نفق وي ولی دا نفق نه دی دا په اعتبار د ظاهر زمکی خو برابر وي او کته ډیر ډنګ وي دغه صدا منافق په اعتبار د ظاهر مسلمان سره بالکل برابر خو پکې نه غټ ډنګ وي دیم پکې نه ډنګ وي په څنګه نه خپل کې په مالا پوښوي پوه نه شوي ها خامخ کړه وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود قال كنا في حلقه عبد الله فجاء حذيفه حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد انزل النفاق على قوم خير منكم قال الاسود سبحان الله ان الله يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فتبسم عبد الله وجلس حذيفه في ناحيه المسجد دی باندې لغون ځان پوکه پیرسم عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ درسو او سبق ویل کېده صحابه کرام دي تابعین اعظام دي حتی حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغی نو بظاهر ترجمه خو ګران اخکاری خو
حضرت حذیفه سے چراغه نو ورته خلقه مغرور نشه اصل غنگوی سے دا توجیه ذکر مغرور نشه چې تاسو زمره عظیم استاد ملاو شوی دی چته ناشکری درنه ونشي په داسې غټو غټو نعمتونو کې الله د لوی لوی خلق امتحان اغسته دي صحابه چې د نبی شاګردانو او الله دغه امتحانونه اغسته دي نو چته تاسو امتحان ونشي نو غاویره کېږي مګوره غاویرتیا خشه نه دی مقصد د حذیفه داو چې غاویره کېږي ما چې تاسو له عظیم استاد ملاو ش عبد الله ابن مسعود صاحب دا غاویرتیا کله کله سره خرابوي لکه صحابم الله پاک امتحان اغستو مقصد داو لیکن حضرت علقمه د اسود صاحب ته زین کې دا خبر رااله چې دی وی چې الله د صحابه کرام امتحان اغستو په نفاق کې او د صحابهونو نفاق اخکار شوی وو بظاهر خدا څخکاری بیا ځکه غي سوالو کو چې المنافقین په درکل اسفل من النار نو منافق درک اسفل کې نو صحابه دې مقام ته رسیدل د حذیفه سے دا مقصد نو حذیفه سے دا مقصدو چې ګوره غاورتیا مکوي امتحان کې را نشي او بل کچره د صحابه امتحان شیو نو شیو په نفاق اعتقادي کې نو شو په نفاق عملی کې شو باز دا شو کنه لکه مثلا د غزوه تبوک کې نه باز مرګری پاتې شو اگر چې نفاق اعتقادي نو یو عملی نفاق وو ځکه چې منافق عملی اعتقادي او عملی داو چې حضرت سره موافقت به نه کو نو دوی نه بظاهر موافقت ونشو نو نفاق عملی صدور شوی خو بیا مت الله پاک معاف کړی دي وکنا فی حلقه عبد الله اومغه په درس عبد الله بن مسعود کې حلقه معنی درس فجاء حذیفه سیبرای حتا قام علینا من سقو دې د فسلم السلام وی بیا وی ثم قال لقد انزل النفاق على قوم خير منكم وزمانكم لازم را نازل کړی شو نفاق په یو قوم باندې تاسو نو غوړو لیکن زه دلته مانو انزل النفاق تاکي سر ابتلا کړی شو په منافق په نفاق عملی کې بس امتحان کړی شو په نفاق عملی کې د یو داسې قوم چې دغه تاسو نو غوړو لکه صحابه کرام نو قال الاسود سبحان الله دا به تور تعجب وی چا قوم دمن نه غوړو چا صحابه نو غیبا نفاق کم دین راغی ان الله تعالی یقول ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار قران خو چې منافقین درک اسفل کې دي نو موږ نه چې کوم خلق غوړو غیبا نفاق څنګه راغی فتبسم عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او خندل د حذیفه په مطلب پوښه تبسم وکړ وجلس حذیفه فی ناحیه المسجد او حذیفه کینا چې جماعت په یو ګټ فقام عبد الله ابن مسعود پاس د کوتلا فتفرق صحابه دای شاګردان لاړ ځکه چې استاد نه بیا شاګردان څه کوي دا شاګردان لاړ شي بیا چې په خلص نه ملایږي تا خیال ورته وی فرمانی بالحصا دغه وخت حذیفه سے ما په یو گټای وښتما فاتح تو زور سخرال په جمعات کې گټای ځکه आवाज ته زو هم نه دي کنه په جمعاتونو کې باغی وخت گټای نه دا گټایونه چرګه وې ورته اشاره وکړه د تراشه دا چې وښته خوا کې ورته ورغوله فقال حذیفه عجبت من ضحکه مال ډیر تعجب راغی د عبد الله بن مسعود په تبسم باندې وقد عرفا او حالانکه عبد الله ته پته وا ما قلت چې ما څه مقصد معنا زما مقصد صحابه ته د نفاق نسبت نو ابتلاء بالنفاق وا زما مقصد ابتلاء بالنفاق او بیا غ نفاق اعتقادي نه نفاق عملی دا خو مطلب داو لقد انزل النفاق على قوم
كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم ثم تابوا ايضا نفاق عملنا رجوع کړه الله به مهرباني وکړه دا نفاق عملی خدا غوله چې ما درته لکه تبوک کې چې داسې شو کړه با صحابه کرام پاتې شو نو منافقت په تور نو پاتې شي او بظاهر دا عمل چې کوم عملی نفاق وکړه عملی نفاق او بیا دوی ته وی وخت الله ما فی قطاب الله شو انو مراد زما دانو چې منافق شو بلکې ابتلا په نفاق شي وا بس چرته ستاسو ابتلا ونشي نازیږه ما بلکې د خدای په دې لوی نعمت شکر ادا کوی جی باب في تفسير قوله تعالى إنا أوحينا إليك إلى قوله ويونس وهارون وسليمان بديك سري زما رورا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى بلوى وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. ګوره دا دوه روایت من قال انا خير من يونس بن متى هر هغه څوک چې وای زه غوړه د یونس ابن متى نه ما نو فقد كذب او مخیر چې لا ينبغي لاحد مناسب نه دي چالرا چې دی انا خير من يونس ابن متى. اوس ګوره مولانا صاحب دې حدیث کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی چې انا عام دی هر متکلم لکه پیر صاحب شو تاسو پوښتنه کوټیانو پیر صاحب لکه پیر صاحب شو دا جایز نه دي چاله چې وای انا خیر من یونس ابن متى چې د یونس علی السلام نه بهتره ما دا هیڅ چاله وینا جایز نه ده بس. او دویم روایت بیا په دغه نسبت ډیر مناسبت خوري چې من قال هر هغه چا چې وی انا خیر ز عام خبره هر متکلم نو فقط کذبا فقط کفاره. د پدې کې هیڅ تعویل ضرورت نشته ده چې دنیا کې څوک وي چې د یونس علی السلام نه خې منغه کافر کیږي په دې نسبت سره چې یونس د الله پیغمبر دی علیه الصلاۃ والسلام نو ته د پیغمبر نه کم ځای خکې دی شي دا د کفر خبره شو. او ځکه چې په دې خبره باندې تحقیر د نبی راغی او تحقیر د پیغمبر کفر دی. دیمه توجیهات چې انا نه مراد ذات حضرت صلی الله علیه وسلم نو دا انا حضرت کوئی نو په معنا د هو سره شو معنی دا شو اول حدیث ما ينبغي لاحد ان يقول هو خير من يونس بن متى دا یو امتی له دا جایز نه دی چې هغه ماته نسبت کی چې محمد زمن علیه السلام چې دی د یونس علیه السلام نه غوړه دی. دا په دې روایت کې مناسب نه دی یو سړی لرا چې هغه وای هو خیر من یونس بن متى ومن قال فقط كذب غي دروغ وای اوس باندې دروغ شو کې چاوي چې محمد علی السلام د یونس علی السلام نه غوړه دی نو دا سړی دروغجن دی څه زغوره نیما باندې بداشي بیا زغوره نیما حالانکه پیغمبر علی السلام کو غوړه دی نو بیا دروغجن څنګه شو په دې کې اشکال شو. ٹھیک شو بیا په دې کې دا سوال دی چې الکه انبیاء علیهم السلام کو ډیرو نو ما وجو تخصیص یونس علیه السلام. استاد محاشی ذکر کړی دی چې قران عظیم کې دا واحد پیغمبر دی چې دې په داسې کلماتو یاد شوی دی چې هغه په اعتبار د ظاهر دلالت کی په انحطاط د درجه باندې یعنی تا مرفوعی اب ظاهر دلالت کی په کموالی د رتبه باندې لا تکن کصاحب الحوت صاحب الحوت په شان مو جوړेगा اذ نادا هو مکذوب لولا ان تداركوا نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. الله یا دادی فظن الله نقدر علی فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
یا اذ ابقا الى الفلك المشحون. اوس داسې الفاظ قران عظیم کې دي چې دغه په ظاهر ته سره خیال کوي، هغه دلالت کوي په انحطاط ته رتبه د حضرت یونس علیه السلام. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې لا تکن ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس ابن. اوس سوال دا دی علماو چې د نبی علیہ السلام مقام خو د ټولو انبیانو نه بڑ چړ دی، بیا څنګه حضرت چې لا تقول. بعض علما وی خو خوندوره خبره نه ده طالب جانا، هغه وی چې دی وخت کې نبی علیہ السلام ته خپل مقام معلوم نو. خدا خبره خونده ور نه ده. دویم جواب داده چې نبی علیہ السلام چې دا ویل دي فقط حزما لنفسه او تواضعا فرمایلی دي. دریم جواب داده علماء کرام چې مقصد د کلام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه داده چې لا یقول ما ينبغي ان يقول انا خير من يونس بن متى، زما د خیریت دنوي ولی زکه چې زو او یونس په منصب د رسالت او په منصب د نبوت کې یو دا نفي د خیریت چې دا په اعتبار د منصب نبوت دا چې نفسي مقام نبوت او منصب نبوت هغه زمون د ټولو یو دی، البته چې رفع د درجاتو دا هغه په اعتبار د صفاتی خارجیو دا. لکه ټول کائنات ټول انسانان په وصف انسانیت کې یو دي کنه، خو بیا مخکې هغه صفات تباین چې کوم دی هغه په اعتبار صفات چې ته خبره کوي د خسرې چې بد خبره کې بد سره خو سړی خو ټول یې کنه. ما سمجھمی یہ نفی د لا ينبغي فقط په اعتبار د منصب رسالت نه په اعتبار د رفع الدرجات. پینځمه خبره ده د مولانا چې مراد د ما ينبغي ان یقول چې داسې افضلیت او د خیریت نه نفی ده چې کوم خیریت ته حضرت سبب دا تحقیر د یونس ګرځي علیه السلام. دمره مې مو چتوای چې زما غوچتواله سبب د تحقیر د چاشي. او ابن کثیر یو جمله لیکلې ده هغه وی معنی دا چالکا دا خیریت غوړه کول د یو حضرت او د بل نه دا ستا کار نه دی چې الله او رسول سویل دی هغه کوا بس. مثلا شو لا تقول انا خير من يونس بن متى، معنا تفصیل د یو په بل باندې دا کار ستانه دی چې الله کوم مقام چاله ورکړ دی هغه بیانوا. وشوا خو زه تاسو یو بار خبره کوم هغه ماته خونده ورخه ادا د صوفیاو خبره ده. الله خپل محمد سره خبرې کړې وي کوم ځای کې پیر صاحب ته معراج وکنا کوم ځای کې معراج کوم ځای کې مکه کې کنا برا پورتا اسمانو نه برا یاره او اسمان نه برا آلتا خبرې کړې وي. نو یونس علیہ السلام ترم الله معراج کړو کتا کوم ځای کې کتا کوم ځای کې دریاب کې کتا ډېر کتا ډوبو او دی ورته لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. ٹھیک شو گا نا دې لا دریاب کې کتا. نو تیسرا الله په دریاب کې خبرې وکړي او ما سره الله په اسمانو باندې خبرې وکړي. لا تقول انا خير من يونس بن متى به اعتبار قرب چې کوم قرب ما ته د الله په عرش حاصلو هغه قرب یونس ته په دریاب کې حاصلو. لا تقول انا خير من يونس بن متى. اوس ان شاء الله بدی کې خیریت په اعتبار د معراجیت سره دی. زما معراج فوقی او دغه معراج تحتی، خو په دې دواړو معراجونو کې دوار یو شان لو ځکه چې ما سره په کم کیفیت بر کلامو نو هغه کیفیت د یونس دلته
هغه څه کلامو نو قرزم د دواړو الله سره برابرو دا چې بر لاړ جو قریب شوي او چې کته لاړ نو بعید شوي قرب یو دی په اعتبار د مقدرت سره ان شاء الله اوس خوندور شو خبره چلو بابن فی تفسیر قولی تعالی یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک تپوس کی تان د مسلې په بارک الله فتو درکې تا په بار د کلاله ان امرؤ هلک کی اوسره وفات شله سلو ولدن ولو اختن او د اولاد نی یو خورین فلان ثم ترکا وهو يرث دارور پیټ به ډکې يرث معنا میراث اوری بد دی خور نټول علم یکل لا ولد چدای ولدنی چلو آسان دی اوس کلاله چاته ملم یرث او ابن او ابن هغه سره چې میراث نوړي نه پلار نه زوی معنا نه پلاری نه زوی وی وهو مصدر من تکلله النسب او دا کلاله چې دی دا مصدر دی او دا مشتق دی د تکللنا تکلله النسب او تکلل بمعنی دا تطرف دی نو تکلله النسب دی نسب ځان لکړی دی معنی دی د نسب نه ځان لده د دې په نسب کې هیڅ نشته دی نه بر نسب ته او نه کته نسب ته دا تکلل دا مصدر دی او دا کلاله چې دی نو دا اسم مصدر دی چلو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال اخر سوره نزلت براءة واخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وما ده براء رضی الله تعالی عنہ اوریدو چغوی اخر سوره نزلت اخر سوره الله را لګل ده براءة سوره براءت واخر آية نزلت يستفتونك اور اخریات نازل شوه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله یعنی اخر سوره النساء په دې باندې مخکې کلام کړل شاید دازه ما په تایید راوړلو اوس دې کې دا بات چې آخري آیت چې د هغه یستفتونک دی حالانکه آخري آیت خدا نه دی 900 نمبر دی چاله السلام علیکم خاجی خاجی قال آخر سورة نزلت براتن حالانکہ آخری آیت کو دغه دے یستفتونک نه دے آخری آیت کو الیوم اکملت دے یا تا سورۃ بقرہ کی آخری آیت الربا دے آخری آیت واتقوا یومن دے حضرت آخری آیت چکم دے یستفتونک دے دا آخر آخریت اعتباری دے نسبتی دے مانا آخر آیت فی المواریث آیت سورۃ النساء یستفتونک آخری آیات پہ اعتبار دا حل و حرمت آیت الربا واتقوا یومن پورے آخری آیت پہ اعتبار دا نزول احکام الیوم اکملت لکم دینکم راشو اگه نه پس بیا احکام دي نازل شي د حرمت آخري آیت ربا شو او د فرایض آخري آیت یستفتونک شو او سورۃ النصر دا پټولو کې آخر کې ده او دلته آخر سورۃ نزلت براءت یعنی آخری سورۃ چې کوم مفصل ده دا سورۃ براءت ده او اما سورۃ النصر هغه دې په نسبت مختصر ده جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ دې کې د ډېر ځان په فائدہ